هغې تاسو وایي د جماعت اسلامي باره کې خبر راغلی پي کې 63 حوالې سره چې هغوی د مسلم لیګ نون حمایت دویمه خبره په اسلام آباد کې سرکاري ملازمینو باندې کوم تشدد شوی دی ګرفتاریان شوي لاټیچارج شوی دې باره کې بسم الله الرحمن الرحیم جماعت اسلامي چې څنګه تاسو ته معلومه ده چې پی کې 63 ضمني انتخاباتو کې حصہ نه اخیستو اعلان کړی و او د دې باقاعده میډیا ټاک ما پریس میډیا کې کړی وه او هغې په ذریعې سره دا اعلان باقاعده شوی چې جماعت اسلامي به د الیکشن کې خپل وخت نه ضایع کوي نه به د قوم وخت ضایع کوي. البته مختلف ګوندونو ANP شوه یا مسلم لیگ نون د هغې امیدواران ای گاهې بګاهې موږ سره په رابطه کې وو خپل د حمایت حاصلولو دپاره. نن په هغه سلسله کې اختیار ولی خان چې زموږ دپاره ډېر قابل احترام دی او موږ هغې ډېر عزت او قدر کوو. یو باصلاحیته انسان دی، یو دیانتداره انسان دی، یو پرجوش او متحرک شخصیت دی په دې علاقه کې او د هغه ډېر ښایسته PR دی د مختلفو علاقو کې دننه او هغې تشریف راوړو نن جماعت اسلامي دفتر ته او هلته محترم امیر رضی الله جناب رافت الله صاحب او نور جماعت اسلامي ذمهداران موجودو او ظاهري خبره ده چې الیکشن کې دننه هغې خپل حمایت د حصول دپاره حاضر شیو. موږ یقینا په دې خبرې هغې سره اتفاق سیاسي حالاتو حوالې سره او ملکي حالاتو حوالې سره خبرې شوي وي. موږ یقینا په دې خبره هغې سره اتفاق کړی دی چې ډېره ګراني ده په ملک کې دننه، بدامني روانه ده په دې ملک کې دننه او په چاپېرچل کې هر یو کس چې دی هغه د ګرانۍ نه ډېر سخت پریشانه دی. نو په دې حوالې سره موږ وایو چې کوم جماعت هم په دې هکله عوامي جدوجهد کوي نو موږ انشاءالله هغې سره عوامي جدوجهد کې مکمل اتفاق کوو او دې جدوجهد کې که موږ جماعت اسلامي سراج الحق صاحب یو لوی سطح باندې جلسو آغاز کړی دی او تاسو به کتلي چې مختلفو اضلاعو کې یوه ضلع یوه پارټي یوه جنډه او ډېره غټه جلسه دا د جماعت اسلامي یو عوامي رابطه مهم روان دی په دې سلسله کې چې عوام رابطدار شي او په دې ملک کې حقیقي ازادي دغه نه وغوښتلی شي سامراج چې کوم نظام پرېښی دی هغې نه یو حقیقي ازادي حاصله شي. نو دا یکلمندې موږ نن اختیار ولی صاحب سره هم په دا جدوجهد کولو کې اتفاق کړی دی. باقي ضمني الیکشن کې هغې آلریډي PDM امیدوار دی نو موږ دا وخت PDM او PTI د یو سکې دوه روح ګرځولي دي. اختیار ولی خان صاحب یقینا یو بهترین شخصیت دی او په دې وخت سره چې کوم امیدواران په میدان کې دننه دي په صلاحیتونو کې څه شک نشته خو موږ دا خبره هلته هم هغې په موجودګۍ کې وکړه چې تاسو د PDM امیدوار یې لہذا موږ تاسو سره یو ظاهري چې کوم په پلیټفارم باندې راتګ دی هغه هېڅ صورت کې ممکنه نه ده. زموږ او مشتاق احمد خان صاحب چې کوم تحریک شروع کړی دی پوره ملک کې دننه صوبه کې دننه موږ ما خیال اختیار ولی خان صاحب زموږ د میلمه په حیثیت او پښتنو روایات دي چې یو میلمه راشي قدر احترام چې څه کېږي بلکل هغه روایاتو په مطابق او ظاهري خبره هغوی موږ ته دا درخواست وکړو امیر ذلت ته چې یو دعا وکوي زموږ په حق کې. یقینا انسان یو بل انسان ته دعا کوي او دعا یو عبادت دی. موږ هغې وخت کې هغې د خیر دپاره د هغې د کامیابۍ دپاره یقینا موږ دعا کړې ده. د مطلب دا نشو چې مکمل حمایت یا سټیج باندې راتګ یو ښه شخصیت دی موږ د دې احترام کوو او امید دی چې الله دې وکړي چې الله تعالی دې هغه خپلو مقاصدو کې کامیاب کړي. موږ هلته هم دعا کې دا خبره کړې ده دلته هم کوو. موږ داسې څه خبره نه کوو چې هغې کې دننه جماعت اسلامي د PDM امیدوار مکمل حمایت اعلان کړی دی داسې هېڅ قسمه اعلان نه دی شوی. ووټر زموږ آزاد دی جی ووټر آزاد دی ووټر دی خپل ووټ ورکوي یو جمهوري روایات دي. موږ د جمهوري روایاتو په منځ کې داسې حایل کېدل نه غواړو. څوک چې دی خو جماعت اسلامي په حیثیت جماعت هغې حمایت اعلان نه دی کړی. सरकारी मुलाजमीन के हवाले से मैं चाहूँगा कि उर्दू में बात हो क्योंकि मुल्कगीर एहतजाज है और आज मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन एहतजाज के लिए अपने जायज़ हकूक़ के लिए
اسلام آباد کی طرف گئے ہیں، اور وہاں جب وہ پہنچے ہیں تو وہاں پر ایسا لگا ہے ہمیں کہ محسوس کچھ لمحے کے لیے ہوا کہ آیا جمہوری حکومت کی جگہ آمرانہ حکومت نے جگہ لے لی ہے۔ اس طرح کے بدترین تشدد اور یہ دہشت گردی کی ہے حکومت نے سرکاری ملازمین پر۔ یہ تو آپ کے اپنے لوگ ہیں، یہی سرکاری ملازمین ادارے چلاتے ہیں، یہی سرکاری ملازمین سے آپ کا بہت بڑا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے، ملک کی پہیہ چل رہا ہوتا ہے، اور آج آپ نے ان کے جائز حقوق کے مطالبے پر ان کا سر کچلا ہے، وہاں پر ان کے اوپر بدترین لاٹھی چارج کیا ہے، تشدد کیا ہے۔ آپ کے اوپر اس ایسی حکومت پر ہم لعنت بھیجتے ہیں، اور ہم اس حکومت کے اس اقدام کے خلاف جماعت اسلامی PK-63 کے امیر کی حیثیت سے میں کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ میرے ساتھ میرے ذمہ داران PK-63 کے موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگر ان کے جائز حقوق اور مطالبات نہیں مانے گئے تو بروز جمعہ انشاءاللہ ہم بعد نماز جمعہ انشاءاللہ پریس کلب کے سامنے سرکاری ملازمین کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ۔